عرض می دا کولو زما عزتمندو چې کله سړی په دې صراط مستقیم رواني نو بیا شیطان گمراه کوي او شیطان ته هغه هتیار او وسله چې په هغې باندې دی بنده زر گمراه کولی شي هغه یو څو څیزونه دي په هغې کې سر فهرست مال دی په مال باندې هغه گمراه کولی شي فوراً مال محبت په زړه کې واچوي د حرامو ارتکابو کی حرام مال ترلاسه کی د بیا نور اعمالو باندې اثر پروزي هغه کار نه کی. یو روایت کې راځي چې شیطان هغه خپل شیاطین خواره کل او ورته نصیحت کولو چې څنګه به خلک گمراه کوي نو هغه ته دا وویل چې کوم یو زلمی نوجوان سړی پوخ عمر هغه پوه شي چې په حرامو کې مبتلا دی نو هغه سره ډېره خواري مه کوئ ځکه چې هغه زموږ لاس ته راغلی دی د هغه مز د هغه روژه د هغه اعمال هغه دې سره قبلیږي نه هغه دې سره قبلیږي نه په هغه باندې خواري مه کوئ یعنې د هغه نه تاسو خلاص یې دې ته تاسو سوچ وکئ چې د انسان په اعمالو باندې اثر غورځوي دا څومره خطرناک شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک یو حدیث کې راځي الرجل یطیل السفر اشعث اغبر بعضې سړی داسې وي چې هغه اوږد سفر کوي اوږد سفر او سر ویښتې ببر دي او په کپړو په بدن باندې خاورې پرتې دي کپړو بدن باندې خاورې پرتې دي زه دا چې کومې خبرې کوم دا د حلال رزق باره کې نه کوم تا ته د خدای پاک حلال رزق په لکونو په کروڑونو درکړي حلال کې تمیز کو مشتبه مال مخوره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ به په لسو برخو کې یو برخه حلال مال لس برخې حلال مال به یو برخه مو واغشته نه هم پرېښوي ولې ځکه چې اسینی دغه نه برخې مونږ چرته حرام او یا مشتبه مال طرف ته بیان د هغې نه د بچ کېدو دپاره مو نه برخې حلال پرېښول بعضې حلال لاسي چې هغه سړی اخلي لیکن هغې پسې متصل د حرامو بارډر لګېدلی دی سرحد او چې کله ته هغې حلالو ته لاس کوې نو هغې کې مبتلا کوي. بخاری شریف کې حدیث ته کتاب الایمان کې نعمان ابن بشیر رضی الله عنه فرمایي د حدیث ټکړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په حرامو کې واقعېدل داسې دي لکه یو سړی کراعن یرعى حول الحما یوشک ان یواقعه لکه یو سړی د چا د باغ د شپول سره ساروي سره یې ګډې بیزي باغ دی او باغ د بادشاه دی او د هغې پوله چې کوم نن هغه شپول دی غنی ایخی دی چې څوک دې ته رادن نه نشي چا څاروی را نشي هغې شپول سره نږدې په هغې شپول کې دننه واښه ډېر اوچت وي ډېر ښه واښه وي لیکن هغه خلک په هغې باندې خپل مال نه سروي ولې هسې نه چې دا ګډی یا بیزه د شپول باندې ټوپ کړي او باغ ته لاړه شي او که باغ ته لاړه نو یا د دې څاروي خیر نشته دا به ضبط شي او یا د دې سړي خیر نشته دی او په جیل کې واچوي ځکه چې د بادشاه باغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مشتبه مال د حرامو بارډر سره مه نږدې کېږه ځکه چې هغې سره نږدې شي نو قریب ده چې په دې حرامو کې واقع شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی مسافر دی پخوا به پیاده سفر وي یا په اوښانو باندې په شګو کې به سفر وي لنډ لنډ سفر به چې کوم دی نو هغه میاشت 15 ورځې د مدینې منورې مکې مکرمې ترمنځ سفر 8 ورځې چې مسلسل بتلې 8 ورځې سفر و 6 ورځې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مسافر دی اوږد سفر کوي حالت دا دی چې د سر ویښتې ببر دي او په کپړو په بدن باندې خاورې پرتې دي او دی الله جل شانه ته سوال کوي دعا غواړي یا رب یا رب. حدیث مبارک کې د الله جل شانه په اسماء مبارکو کې رب لفظ دلته استعمال شوی دی ځکه چې په رب سره ته د الله نه دعا غواړي نو الله جل شانه ډېر زر متوجه کیږي یعنی الفاظ هم داسې استعمالوي چې هغې سره الله پاک زر مهربانه کیږي. لیکن فرمای ومطعمه حرام
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کا جو جسم اور گوشت پوش بنا ہے وہ حرام کھانے سے بنا ہے. فأنا يستجاب له، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ داغه دعا بسنگ قبلی کی. او چې دعا نه قبلی کی دینه معلومیږي چې نور اعمال نور او حدیث نه معلومیږي چې هغه نه قبلی. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت بس خلق راشي، هغه خلق براشي غیبا دومره نیکی کړي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، ابن ماجه روایت ته او صحیح روایت، دومره نیکی به کړي وي لکه د تهامه غرونه. حدیث مبارک کې لفظ تهامه استعمال شوی دی او تهامه مکه مکرمه ته وایي او دا غي خو او شا چې کوم ډوبه ځای دی مکه مکرمه ته چې نو د جدینه چې داسې سړی کوزيږي، مدینه نه چې راځي داسې سړی کوزيږي، د ښکته ځای ته تهامه وایي. دا غي نګر چا پیر غرونه دی وی فرمایل الله رسول چې دومره اعمال به نیک دی سړی وروړي په ورځ د قیامت داسې خلق وي چې د دې اعمال به د تهامه د غرونو عمرې، یعنی ډېر غټ غټ ډیری به د اعمالو لګیدل. لیکن الله جل شانو په څنګه نظر پروزی الله پاک به د دې په باره کې فیصلو کې فرښتو ته چې د جهنم ته وغورځو. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله چې نیک اعمال دومره دي بیا څنګه جهنم ته وغورځو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دای مزونه کول پورا، زکاتونه ورکول، روزي نیولې، حجونه کول، لیکن چې کله به د دای مخه ته حرام مال رالو نو بیا هغه حرام غشت. چې کله به حدیث مبارک کې دا ردی عرض مطلب دا رہے چې دی ور پسې خپل نه دیتلې لیکن د تراغله یو خواږي چې سړی ور پسې ګرځي، دی ور پسې خپل نه دیتلې د تراغله دی هغه حرام مال چې د تراشی نتوبت نه تخته حرام مال بنا دته چې وکړ دایته چې وکړه حرام مال رااله د الله رسول فرمایله دی باغ غشتو هغه به یو ارب روپۍ وي، یو کروڑ روپۍ به وي، یو لاک روپۍ به وي، 50,000 روپۍ به وي، 1,000 به وي، 10,000 10,000 به وي، 15,000 به وي. چا براله کله غنه بیا مخناړو هغه بیا غشتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله به دای څخه دارالو نو دا به واغشت او د دې د عملو د دې په وجه الله جل شانه حکم کوي چې دی ورځوي. د دې وجه دا د مزن او زکاتونه چې شول زکه چې هغه قبول شوی نه دي. دا الله رسول فرمایي هغه قبليږي نه، چې قبليږي نه الله جل شانه د حلال نه قبلي. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي غالبا دا غي قول دی چې گناہوں کو مٹھانا حرام مال صدقہ و خیرات کرنے سے گناہوں کو مٹھانا ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنا نجس کپڑا بول سے پاک کرے. یو سړی نجس کپڑا پلیته کپڑا په متیازو سره پاکي، لوخي کې متیازي جمع کړي دي په کپڑا باندې غاړي هغه نه نجاست پاکي. نو زه تاسو نه تاسو کوم چې دا پاکي نه پاکي. یو سړی حج کوي حرام مالی دي دی خوشحال له حج ته روان دی او چې واپس راشي نو هر یو ته د حاجی صاحب لقب ور کوي، لیکن دا غ پیسې چې کومه په حج باندې لکولي هغه حرام دي. یا پاغه کې 1 لاکھ حرام وي، یا پاغه کې 50,000 حرام وي، یا پاغه کې 1 روپۍ حرام و، 1 روپۍ پکې حرام و، هغه سره ګډ شو، هغه ځان سره ټوله ګندګ. د بولو ساس کې د غسل کولو په بالټي په پاکو اوبو کې پاو بولو اچولو ته ضرورت نشته، یو ساس کې پکې واچو، صرف یو د بولو ساس کې ټول بالټې نجس شو. دا په فهم کې راځي دغه سدام راوستل پکار دي چې کله 15 روپۍ ستا په حرامې په حلال کې ګډې شوي هغه سره ټول خرابي. ځکه بعضی احادیث روایتو کې راځي چې زکات مال در باندې کړه فرض شو فورا وباسه، ځکه چې د زکات د مال مثال اوس داسې دی چې هغه ته نه ادا کې
لکه د سړی په بدن باندې داسې بیماری ولګي چې د هغه نه شاړې غوښې غورځېږي، کینسر یا پخوا داسې بیماریانې به جزام به ورته وي، هغه پې ولګي. نو چې هغه ته نه لرې کړې نو کینسر ډاکټران ته وایي چې دا رګونو کې دا خرابه وینه به ټول بدن ته لاړه شي او ته به دې نه لاړ شي. نو بهتر دا ده چې دا لاس پرې کړې، دا خپه پرې کړې، فوراً یې لر کوه. که چېرې تا هغه نه لرې کړې دا نور تا ته ګنده کول کوي. بهرحال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې شیطان چې انسان ته کومه لار وایي هغه دا چې کوم سړی اعمالو په لحاظ سره نیکی نه پرېږدي، نیکی کوي، نو شیطان دا کوشش کوي چې دی په حرامو کې مبتلا کړي. حب دنیا، حب مال، حب جاه، دا دواړه څیزونه دومره خطرناک دي، دومره خطرناک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوا اوږي تږي نهر لیوګان هغه د بیزو په یو لویه رمو کنډک کې پرېږده چې د څو ورځو اوږي وي، هغه دومره ورانې نه کوي لکه څنګه چې دا دوه څیزونه ورانې کوي. حب جاه او حب مال د انسان دین خرابوي، اعمال ټول خراب. رسول الله صلی الله علیه وسلم نن سبا خو خلک دا څیزونه پیژني نه، د دوو لیوګانو مثال ورکړی. د لیوه دا خوی دی چې هغه کله نهر وي او د ګړې بیزي ولیدې نو د एकदम په یو باندې حمله وکړي، په هغې کې غاښونه خښ کړي، وینه ترې روانه شو، نو دا پرېږدي بیا په بله باندې، بیا په بله باندې، بیا په بله باندې، په یو وخت کې دی 10-15 ګړې یا بیزې دا ټولې چې کوم دی نو هغه جوټه کړي او هغه بیا لڅې ټکوي او مړي شي او خوري نیمه یا یو، لیکن دا کنډک ټول خرابوي. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حب مال او حب جاه دا خبر او د مال محبت هغه سړی حرامو طرف ته بیایي. مال سره مینه ده بیا به مال اخلي که هغه په هر طریقه باندې شي. احادیثو کې ډېر احادیث دي چې په هغې کې د دې خبرې ذکر راغلی چې دې سره اعمال ضایع کېږي. او زه تاسو ته دا عرض کوم چې هغه حرام څه دي مونږ خو واورو ده د جمعې په مونځ کې یا د علماو نه دا واورو. حلال رزق دې تا سره ډېر شي، الله جل شانه دې تا ته درکړي. حلال رزق هغې سره سړي ته د عباداتو توفیق ملاوي. یو حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان حرام ګټي په هغې کې برکت نی، او برکت چې لاړو نو بیا د نیکیو توفیق سړي ته نه ملاویږي، ګناه په د پاسه ګناه کوي. ګناه دا د هغې خپل اثر دی، د هر یو څیز اثر وي. د اور اثر سوځول دي، اور ځان سره بل کا نو ګرمول او سوځول کوي، او د اوبو اثر یخول دي، اوبو کې لاس کېده اوبو په ځان واچو یخې نو یخ بشي بدن دی. د حرام مال اثر هغه دا دی چې په هغې کې به برکت نی، هغه ځان پسې ګناه راکاږي. مقناطیس میګنټ هغه ځان ته اوسپنه راکاږي، په هغه کې دا اثر دی. د بوسو تیلي نه راکاږي، ډکي نه راکاږي، اوسپنه راکاږي. او حرام مال چې خېټې ته لاړه نو هغه ګناه ځان ته راکاږي. دغه سړي په زړه کې وسوسې، د ده جذبات لکه څنګه چې سپیا که اولوګې نو د هغې بدبویي وي، او عود لرګې اولوګې د هغې خوشبویي وي. د سپیا کې بوی ته وی چې سپیا که دم بلیږي او بوی دم د عودو په شانې دا هرګز نه ده. د عودو دپاره به لرګې اخلي او هغه مونږ تپوس وکړو نو 1 ګرام چې کوم دی نو هغه ډېر ګران لرګی دی، یو توره لرګی ډېر ګران دی. هله به هغه د اوږو لوګې او بوی کوي. دغسې چې کله حرام مال د انسان خېټې ته لاړ شي د دې نه چې کوم جذبات پیدا کېږي، د سترګو په لار روزي نو غلط لیدل کوي، د ژبې په لار روزي نو غلط ویل کوي، د غوږونو په لار روزي نو غلط اوریدل کوي، د لاسو په لار باندې روزي د هغې اثر نو غلط نیول کوي، ناجایز او غیر شرعي څیز ته به لاس ځي، د خپو په لار روزي نو غلط لل به کوي. دې ته برکت وایي. مونږ د برکت په مفهوم نه پوهېږو چې برکت څه شی دی. برکت معنا ډېروالی دی، خو هغه دا چې خیر کې ډېروالی وي. شر ګناه چې څومره ډېر شي دې ته برکت نه وایي. نو بهرحال
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی حرام اخلي دا هغه په خوراک کې برکت نی، او دې چې کوم صدقه او خیرات ورکوي دا هغه حرام مال نه هغه قبلیږي نه. 25 دیګونه پاخه کا، 50 دیګونه پاخه کا، یو اثر نه کوي. مور پسې پاخه کا، مور دی وفات شوی ده، پلار دی وفات شوی ده، پاغه پسې پاخه کا، یو دانه ور پسې نه رسی. د کمال حرام دی، الله جل شانو حرام نه قبلای. الله جل شانو د چانه دوکه نه خوري، انسان ته دوکه ورکولی شي. دا نوم په معاشره کې وکړي چې فلان کی په پلار باندې 25 دیګه پخ کړیو او فلان کی په ربیع الاول کې دومره خیراتونه کړیو، دا نوم به یوشي، لیکن الله جل شانو ته دوکه نشي ورکولی. هغه د هر چیز نه خبر دی، هغه په زړونو کې پټ راز. نن سبا هر قسم آله ایجاد شوی ده، هر قسم آله ایجاد شوی ده، لیکن د زړه پټ راز اراده هغه نشي معلومولی. داسې آله نشته او نه به داسې راشي، ځکه چې الله جل شانه ذات هغه علیم بذات الصدور دی، هغه چې په زړه کې کوم ارادې راوچتېږي د هغې نه خبر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم د شاته پرېښو، دې سړي حرام چې ګټلی او شاته یې پرېښو او د ده په وارثانو کې تقسیم شو، نو دای د جهنم توخه ده. دا شاته چې پرېښی دی یو خو یو خوړو، هغې کې برکت نی. د الله په نوم باندې صدقه او خیرات ورکو هغه قبلیږي نه. کوم چې شاته پرېښو نو هغه د جهنم زاد راه ده. لکه مسافر سړی پخوا بتلو نو ځان سره به روټۍ وړه، اوس چې زمیدار د خپل کور نه د هغه پټۍ او د هغه ځمکه 3 میله 4 میله 5 میله لرې ده، هلته ځي نو ځان سره په شا باندې په څادر کې مونږ روټۍ وټکه، دې ته ځا وایي توخه. دا د جهنم توخه ده. دی چې جهنم ته ځي دغه حرام مال دا د هغې توخه دی، نه دا به شاته نه پرېږدي، دا به مخکې دیکه کوي چې زه په وړاندې، لکه څنګه چې په ګاډي کې تیل واچې په مخکې ځي.